د یونین کونسل ناوګي سابقه ډیسټریکټ کونسلر امیر سلطان خان په درخواست ناظم مندن نصیب خان، ناظم وی سی ناوګي نیاز علی شاه، ناظم وی سی کوگاون جاوید اقبال خان، جنرل کونسلر سجاد علی، یوتھ کونسلر سورا محسن کمالزی، اشتر خان، کسان کونسلر ناوګي محمد عزیر او ریدی خان په سوراګاره روډ د روان کار معاینه وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم مندن نصیب خان وی چې دا روډ خرچه هم منظور کړي، موږ یې شکریا ادا کوو، خو درخواست کوو چې د روډ خپل حدود دی معلوم کړي شي. هغه زیاته کړه چې دا روډ په پټوار کې 38 فټه پلن دی، خو له ټیکدار صرف 12 فټه تار کول کوي چې په د دوو گاډو تلل مشکل دي. ناظم نصیب خان وی چې موږ ته دا کار نه منظور او موږ په ټیکدار کار بندوو. هغه زیاته کړه چې موږ سبا د ای سی مندن په دفتر کې د ټولو ټیکدارانو محکمو میټینګ راغوښتي او په هغه کې به خپل مطالبه پیش کوو. جاوید اقبال خان وی چې په 12 فټه روډ د گاډو تلل مشکل دي. هغه زیاته کړه چې د روډ سره دی ناله او شولډر هم وکړي شي. امیر سلطان خان وی چې ټیکدار لپاره دی چې په روډ کم از کم 9 انچ روړه واچوي، خو د بدقسمتۍ نه ټیکدار نوې روړه لګا چوي او د لاندې د روډ زړه روړه خوره کړي. یوتھ کونسلر سورا محسن کمالزی وی چې نن سبا د روډ په سایډ آبادی نشته، لہذا د روډ حدود 38 فټه دی راګیر کړي شي. هغه زیاته کړه چې خیر د روډ د هم دومره پوښ شي، خو له حدود معلومول یې فکر دی. ناظم صاحب د سورا غاره کوګه په روډ باندې ولاړ نوې کار په شروع شوی دی، په دې کې څه مسله چې تاسو په ټیکدار باندې کار بس کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لول خو ستا شکریا ادا کوو. بیا موږ سره مشران هم دي، موږ سره د ویلیج چیرمین جاوید خان، موږ سره د ویلیج کونسل ناوګي نیاز خان، محسن، دا موږ سره یوت ممبران دي، دا موږ سره مشران دي. سابقه یونین کونسل ممبر میر سلطان لالا، موږ سره پخوا کې اشتر خان، سابقه د ټول ناظم، موږ سره ریدی خان، امین. دا ټول شکریا ادا کوم. غټه خبردار چې دا کار موږ له چا منظور کړی دی، موږ د هغې شکریا ادا کوو. خو هغه ایم این ای منظور کړی دی، خو هغه ایم پی ای منظور کړی دی، خو هغه موږ له وزیر منظور کړی دی. موږ د هغې داسې شکریا نشته چې موږ پې د هغې شکریا ادا کوو. خو د بده مرغه موږ سره داسې نظام دی چې ټیکدار ټیکه والي نه هغه په بلو والي، یا په 35 یا په 40 په بلو باندې والي، نه د کور نه خوا 40-45 خو لړې رالې، نه هغه ته پکې د بده مرغه څه پاتې کېږي نه هغه بیا عوامو له او موږ له زور راکوي. ځکه چې دا تقریبا 40-50 سالو دا زموږ جوړ دا روډ ډېر خراب و، تاسو به هم لیدو، ټولو محکمو به هم لیدو. اوس په دې باندې پرون کار شروع شوی دی. یو خو د دې نه هغه لاندې هغه دغه پرې راوستې زړه روړی پکې ولګوله. دویمه خبره چې دا 12 فوټ دی، نو په 12 فوټ کې خو زما خیال موسایکل یې نشي تللی. بل راشه دا وټه پکې ته بیا راولمو، دا چې دوی په سبا کې تارکول واچي او دې سیټ یو ګاډی راکړه، دا وټه به تلي، دا روډ بروان شوي. زما خیال دا میاشت هم نه کوي. مونږ دا عوام، دا ممبران، دا چیرمینان، زه پخپله موږ د دې نه په زور باندې دا مطالبه کوو چې که چېرې دا کاري دا موږ ته نه دی منظور. دا موږ د اوس نه بند کو، سبا که خیر موږ دا ایس ډي او هم راوغوښتل، هغه سره ما رابطه وکړه، ټیکدار به هم راشي، هغه کار موږ هم بند کو، ځکه چې هغه سیمټو له ګوتې وړی په ګوتو ریږي. دا ټولې محکمې موږ سبا راغوښتې دي انشاءالله تعالی. سبا به دې سره میټینګ وکړو، خو چېرې هغې دې ته نه تیار چې موږ سره دقه کار دی، هغې دغه PC 1 یې راوړي چې په PC 1 کې هغې سره څه دي، موږ ته خو د هغه هم وښیي. نو که چېرې دغې نه بعد دې نه بیا هغه زور موږ له ښه دی، د دې نه هغه زور ښه دی، ځکه چې بایک خو به ګاډي یو بل سره دغه کېږي که نه، په 12 فوټ کې څه کېږي. دا زموږ د ټول تحصیل مندن د عوامو او د منتخب ممبرانو، د کونسلرانو، د چیرمینانو دا مطالبه ده، ځکه چې موږ باندې په دې چیرمینانو باندې د خلکو اعتماد کړی دی. نه چې موږ داسې دلته ولاړ یو داسې غلط کار کېږي، نه بیا دا خلک دا وایي چې په دې کې دې مولویستي کېدای شي دې پکې کمیشن لري. نه موږ خو نه کمیشن لرو نه رشوت لرو، دغه د راباندې خدای پاک نه کوي. نه چې دغه موږ نه کوو نه بیا موږ کار صحیح غواړو، چې کار صحیح نه نو بس په مخه ریښه. ټیک شو جي. کو د میټینګ نه پس سبا میټینګ دی، کو د میټینګ نه پس هم کار هغې یا صحیح نه کوو یا منظور هم داسې دی، بیا به څه کوو؟ موږ بالکل موږ به په احتیاج کوو، کار ته بیا نه پرېږدو، بس ټول کلي به راوځو، بس بالکل دغه ته نه دی. دا په پټوار کې دا موږ سره څومره دی 38 فوټ دی. ښه دې پکې نالی جوړه نه کړه، ونې یې کړه، په دې عوام هم خوشحاله دي، په دې هر سړی خوشحاله کو، چا پکې پټې راځي پې هم خوشحاله دی. دا د موږ ته هغه اصل کاري دغه ته دی ورسوي، حدود ته ورسوي،
بیا زمونږ هیڅ اعتراض نشته آبادیو کې بیا دا بالکل سبا اوس پکې سبا یو سړی آبادیو کې بیا به سر دي سکی زمونږ دغه مطالبه نو کې متل دی همت مردا او مدد خدا موږ خپل کوشش کوو د ملک ته بهتري لپاره موږ چې معمولی کوشش وکړو نور مخه ته چې موږ ته لار نه الله پاک موږ سره ان شاء الله تعالی مخه ته باغ بیا خپل موږ سره امداد کوي موږ ته به دا روډ کم سے کم د دې حد کولاو کې چې دا 38 فوټ دی هغه خلکو ته وخی بیا د پخېدو هغه دغه کې بل چې دوه گاډي یا دوه ټراله مطلب هغه په آزاد تیریږي بل سره د هدا پورې به ان شاء الله تعالی چې موږ کنفرم کیو لکه دغه کې بس بیا اصل خبردار چې دا روډ په 84 کې جوړ شو او دا تقریبا 140 کال نږدې کیږي او دا غي نورو دا یو خټک جوړ کړي او ټیکدار او ډېر زبردست روډ جوړ کړي او ډېر کامیاب روډ اوس په دې نه پوهیږم چې دا سړی دا روډ جوړ یې راځي دا د پکم اسټیمیټ باندې جوړي او دا ست طریقه نه پکار دا چې دې دراشي او دې سبا یا بل اور دې شي سر دراشي سبا خیر راشي شي سره او زمونږ مشران چې څومره دي ناظمان دي هغه به موجودي دی موږ ته اسټیمیټ خو ځکه چې دې زړه وروړه چې دی هغه او باسي او په زړه وروړه باندې داسې یو دانه نه وي او باقي هغه باندې رولر ګرځي نه دا ډېر بې مناسبه ده داسې روډ کو جوړی نه زمونږ د غټو کلو ته ټول چملې دا منظور نه دی دا چې ته ببل ځکه چې دا کار دی وکي دلته داسې کار نه کوي او بل دا زموږ د مشرانو چې د روډ هات چې دا چې کولاو شي نو د دې لپاره مطلب دا او د سره پیسې ټیکدار سره ټیک تا کولای نو مطلب دا چې د محکمې ته وي چې دا غیر لپاره نور پیسې ورکي او دا څومره 38 فوټ روډ چې داري کولاو کی نو موږ له تارکول بمس کې نه کی خو موږ له د خپل حد برادي چې د روډ کولاول د لپاره دا وکي کدا تارکول پکې نه نوم ضرورت نشته خو چې دا 38 فوټ چې دا روډ کولاو شي زمونږ دوه درې گاډي به یو بل سره چې د کراس کې په اسانه باندې دا زمونږ د ټولو د عوامو دا خبره ده د ټیکدار له پکارداري چې راشي دی او د اسټیمیټ راوړي چې موږ ګورو چې د کې سدي او ځکه چې نوې روډ جوړیږي کم سے کم 9 انچ روډه پاغه باندې خلک اچي او په دې باندې دوه دانې روډه د سپین نوې اچي او باقي ټول زړه روډه ده نو نه پدې کې شنګل استعمال شو نه پدې کې کولاول استعمال شو زه نه پدې نه پوهیږم چې دا څنګه روډ جوړیږي دا څه طریقه ده او ټیکدار څوک پستر کو نه او څو مزدوران راوستري او غیلګاری او بلکې دا خاکه چې بیا چې هغه کې هغه نه او په پېنا چې دا جوړې دي خلک ټول لیونه کو نو پکاردار چې د خپل کار غوړو کې او سباله د خامخاره شي والسلام دله موږ سیاسي رنګ نه ورکو هره پارټي کړي دي دا ټولي زموږ پارټي دي مطلب موږ له وکار کې چې موږ له ووټ ورکو که زهر یو څوک ته هغه چې ووټ ورکي نو یا به زموږ ترزوي یا به ماماز وي یا به زموږ بل عزیز نسبین ووټ ورکي نو د دې لپاره نه ورکي مطلب دا پلان کې پارټي دوډینګي پارټي دا خو بنیادی خبره دا ده چې مخکې دا روډ کله شی نو دلته آبادی کم او ډیره زیاته نو دغه روډ په لکسس کې شی نو خلکو به گزاره کېده اوس یوازې آبادی چې کومه ده سورا تقریبا 14000 د پاسه ده دغه شان د اګاره چې 10000 د پاسه ده کوزنه وګي چې کم دا بر نه وګي آبادی د کوګه چې کوم نه آبادی سی واشه ده په دې روډ باندې زموږ گزاره نه کیږي مکمل کپرس کا دا اپګریډ کیږي نو مونږه پر زور مطالبه کوو چې دا ان شاء الله زر در زر په دې باندې خپل کار شروع کی ځکه چې دا کم روډ روان نه په دې باندې خو صرف زموږ د یو کلی گزاره نه کیږي نو دا دومره د په دې باندې دومره رش کم راځي نه دا په څنګه کنټرول کیږي په دې باندې او خپل حدود ته دی ورسي بنیادی خبره دا چې اوس خلکو په الحال په دې باندې دا نوې روډ نه په دې باندې خلکو آبادی نه دی کړي نو اوس اسانه دا چې مطلب خپل حدود تور چې سبا پرس کداغه شنو مسلې وګي بیا راځي نو زموږ دا پر زور مطالبه ده چې دا روډ حدود دی معلوم شي خیر کو پخې دغه پوښي او صرف دغه چې کم کیږي خبر کنکریټ کیږي ناغری کچو شي دغه دی شي خو چې ناله معلوم شي حدود معلوم شي حدود ډیر لازمي دي کولاو شي او کولاوي ډیر زیات لازمي دي